بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر زیات قدرمند اوریدونکو، الله پاک مو خوشاله آباد ساته. الله پاک د منګ او تاسو ټول چاته محتاج نه. نن چې کومه زمنګ وظیفه ده دا ډیر زیاته زبردست او ډیر زیات اعلی ده. کم سړی په تهجد کې دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ته ضرور نجات ورکوي. فرمای محترمو چې کله د قیامت ورځ شي الله پاک به یو انسان رابلی او دغه رنګ د انسان به ډېرې زیاتې چغوي او جهنم کې پروتي او دی به دا چغوي چې یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. دا الفاظ به په خوله باندې وي او دغه رنګ دی به چغوي الله پاک ته چې پروردګاره ما بچ کړه. الله پاک به ټولو فرشتو ته وایي چې زما فرشتو دا چغه څوک وایي؟ جبرائیل علیه السلام به الله پاک ورپسې ورولېږي چې لاړ شي جهنم ته د پلانکۍ وعدې ته او هغې کې یو کاڼ دی د هغې لاندې یو انسان پروت دی. جبرائیل علیه السلام به لاړ شي هغه ځای به ولټوي څوک به پیدا نه کړي. را به شي الله پاک ته وایي چې پروردګاره ما خو څوک پیدا نه کړل. بیا به ته الله پاک وایي لاړ شه هلته کې شته که نه. نو چې کله بیا لاړ شي جبرائیل علیه السلام هغه ځای کې سکاره مار راټول کړي او راوړي او دلته کې بیا حیات چې کومې اوبه دي په هغې کې ولغه په ورکړي یو ښایسته مزیدار اغلا انسان تسا شي او الله پاک ته ور مخې ته کړي. دا سړی به دا کوشش کوي چې الله پاک ته د ما ور مخې ته نه کړي خو بیا هم د فرشتې به دا سړی راولي و الله پاک ته به یې ور مخې ته کړي. الله پاک ورته وایي چې بنده وایه که نه څه چل دی؟ دی وایي چې پروردګاره د جهنم عذاب دا ډېر زیات سخت دی او زه بچ کېدل غواړم. دغه رنګ فرمایي چې یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. د الله پاک دا ذکر به کوي. الله پاک بیا د فرشتو ته وایي چې جهنم ته ورته دا سړی چې کله جهنم ته بوځي دی شا شاته ګوري. الله پاک فرشتو ته وایي چې دی خیر راولئ. دی ولې شا شاته ګوري؟ دی ته وایي ته شا شاته ولې ګوري؟ دی ورته فرمایي چې پروردګاره ستا رحم دا ډېر زیات دی، ستا مهرباني ستا شفقت دا ډېر زیات دی او کله ته یو سړی د جهنم نه راوباسي نو دوباره یې جهنم ته بوځې نه. او دغه رنګ موږ په دنیا کې د علماء کرامو نه اورېدلي دي چې الله پاک ډېر زیات بخونکی دی ډېر زیات مهربانه دی نه ته ما نه بوځي. نو دی بیا وایي چې یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. الله پاک فرشتو ته چې فرشتو دا سړی جنت ته داخل کوي. محترمو دا د الله پاک د ذکر دومره فواید دي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته چې کله ما ورته د تهجد لمونځ کې او رمضان را روان دی نو یاد ساتئ چې رمضان کې تهجد دا لازمن کو. چې کله موږ د تهجد شپږ رکعات وکړو څلور رکعات وکړو دغه رنګ انتهایي 8 رکعات وکړو د هغې نه بعد روزانه 313 پیرې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او دغه رنګ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام دا د یو سر روزانه 121 پیرې وایي. فرمایي چې په دې سره ګناهونه ماتېږي او فرمایي چې په دې باندې ګناهونه دا ختمېږي او دغه رنګ فرمایي چې په دې باندې الله پاک انسان ته نجات ورکوي. حدیث مبارکه کې راغلی چې په دې دعاګانو لوستلو سره الله پاک د انسان دعاګانې دا قبلوي. فرمایي چې کله تهجد لمونځ ته وکړي او د هغې نه بعد دا دعاګانې وي نو فرمایي چې الله پاک انسان ته ټول ګناهونه معاف کوي او الله پاک د ټول ګناهونو اقرار وکړي او دغه رنګ هغې نه بعد الله پاک ته به وجاړي ای پروردګاره زما ټول ګناهونه دا معاف کړه. او دغه رنګ په کلک یقین سره مکمل امید سره د الله پاک نه سوال پکار دی. انشاءالله العزیز زموږ استادو په ذمه باندې سره په د الله پاک نه سوال دی او باقي قبلول سوال او دغه رنګ انسان حاجت پوره کول دا به د الله پاک کار دی. الله پاک هم خوشحاله ساته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.